نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر اختر شپه چې هغې ته لیلة الجائزه وي د انعام شپه او د اختر ورځې ته یوم الجائزه وي د انعام ورځ. نو څرنګه چې د اختر په شپه باندې عبادات پکار دي، د فضولیاتو نه ځان ساتل پکار دي، نو دقه رنګې د اختر په ورځ باندې چې د اختر د ورځې آغاز او ابتدا کیږي، نو ستا دپاره مسنون طرز او طریقه ده چې د دغې مسنون اعمالو د دغې آدابو خیال به ساتې، ځکه دا ورځ د انعام ده، یوم الجائزه ده، دا د عبادت موقع ده، دا د فضولیاتو او د بیدینو یا د نافرمانو ازادي نه ده. د دې وجه جناب نبی کریم علیه السلام مبارک چې کوم معمولو د اختر په ورځ باندې او بیا د اختر په ورځ کوم مسنون اعمال دي، نو فرمای نبی کریم علیه السلام مبارک په د اختر په ورځ باندې خپل عمده جامې اچولې، کپړې نوې کپړې جوړول یا نوې کپړې اچول دا ضروری او لازمی نه دي، بلکې ستا کمې کپړې چې تیاری دي نو په هغې کې کم عمده کپړې دي، پاکې کپړې دي، هغه واچوه. دا اوس چې کم اهتمام د کپړو کیږي چې خامخا به ته نوې کپړې جوړې، نو دا طرز طریقه د هغه زمانې نه ده، بلکې نبی کریم علیه السلام مبارک چې په کپړو کې کمې تیارې کپړې به وي د مخکې نه، په هغې کې چې به کمې عمده کپړې وي هغه به واچولې، او بیا به نبی کریم علیه السلام مبارک عطر لګول، خوشبو به لګوله، دا د اختر په ورځ باندې. بیا د اختر د مونځ دپاره چې بتلل نو مسواک پیم او چارندام د مخکې نه تیار دی، خو مسواک وکول، مسواک وخل د ورکوټي اختر په ورځ باندې د اختر د مونځ دپاره د تلو نه وړاندې به نبی کریم علیه السلام مبارک کجوري خوړلې، او دا به طاق عدد خوړلې، لکه یا 3 شوې یا 15 شوې، او نبی کریم علیه السلام مبارک په د مونځ دپاره وختي تشریف وړو، او نبی کریم علیه السلام مبارک چې به کله د اختر مونځ لتله نو په لاره کې به د الله رب العالمین بړایي بیانوله، تکبیر به وي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا که د غټ اختر ورځ او د ورکوټي اختر ورځ دا تکبیرات به ویل، او بیا نبی کریم علیه السلام مبارک چې به کله د مونځ ځای ته تشریف یوړو، د مونځ نه به کله فارغ شو، نو چې په کومه لار باندې به تک کړو نو واپسی به هغه لار نه کوله، واپسی وی سنت طریقه دار چې په بل لار باندې راشه، چې د مسلمانانو دا تعداد او دا هجوم او شان او شوکت ښکاره شي چې لکه دا دومره ډیر دي، د دوی غ اتفاق ښکاره شي، دا ټول مسنون اعمال دي. نو په کار دا چې بنده د اختر سحر شي نو چې د دې اعمالو هغه ته او یادي چې دا اعمال اختیار کی چې د نبی کریم علیه السلام مبارک دا مسنون اعمال او دا طریقه وا. نو فرمای جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم علیه السلام مبارک کان یلبس برده الاحمر فی العیدین والجمعه، نبی کریم علیه السلام مبارک په د اخترونو او د جمعې په موقع باندې خپل هغه صادر اچو چې کم صادر باندې سری کرخې وي، دا عمده صادرو په دې باندې سری کرخې والی شوی وي، ټاکیدارو، نبی کریم علیه السلام به وی دغه صادر استعمالو، نو دا په ټولو هغه لباسونو کې عمده لباسو. بیا فرمای انس ابن مالک رضی الله عنه فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یغدو یوم الفطر، نبی کریم علیه السلام مبارک په د ورکوټي اختر په ورځ باندې د کور نه وته نه، فرمای حتی یاکل تمرات، تر دې پورې چې یو څو کجوري به وخوړي، هغې نه بعد بتلل. فرمای په یو روایت کې راغلی دی و یاکلهن وترن، او دا کجوري چې به خوړې نو دا به طاق عدد وخوړلې، دې نه وړاندې به وتل نه، دا کجوري به وخوړلې بیا به لاړ. خدا یاد ساتي چې دا مسله په ورکوټي اختر کې ده، پاتې شو د غټ اختر مسله، نو د غټ اختر په ورځ باندې
مستحب طریقه دار چې د سحر نه سړی خوراک اونکی او د قربانی وکي او د قربانی په غوخه باندې خپل خوراک آغاز وکي د قربانی د غوخه نه سغوخه تیار کی او باغې باندې د خپل خوراک آغاز وکي داغه نه مخ کی خوراک نه کوي او دام د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک طریقه د مستحب ده بریده رضی الله عنه فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم كان لا ياكل يوم النحر شيئا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک وی د غټ اختر په ورځ اسم نه خوړو حتی یرجع تر دې چې واپس پراله فیاکل من اضحیته نو خوراک پکو د خپل قربانې د غوښنه داغه نه وړاندې به سو نه خوړل بیا فرمای عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای انه کان اذا غدا یوم الفطر و یوم الاضحى دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې بکله ته عیدګاه ته د مونځه ته بته د ورکوټي اختر او د غټ اختر په ورځ باندې نو یجهر بالتکبیر نو دبه په تیز باندې الله اکبر وی حتا یاتی المصلى تر دې چې د بده مونځه تر ورسید بیا فرمای ثم یکبر حتا یاتی الامام بیا بهم تکبیر وی لګیاو الله اکبر د الله بړای به بیانوله تر دې پوری چې امام برالی نو پلار کې ویم د الله بړای بیانوله د مونځه ته به ورسید امام بلانو راغلی بیا هم د الله پاک بړای بیانوله دا نو چې غنی فضول یا دنیا خبرې به کولی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای کان النبی صلی الله علیه وسلم وی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک اذا کان یوم عید چې کله به د اختر ورځ نو فرمای خالف الطریقه نو راتګ به په یو لار باندې کو واپسی به په بل لار باندې کوله د مسلمانانو د غشان او شوکت او د اتفاق او اتحاد داغه د کار کولو د پاره نو دا بعضی اعمال دا مسنون دي د اهتمام پکار دي الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي